يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره په مقدس مکه چې څومره اشیاء دي انسانان دي او که فرمان مردارا جنات دي او دغه شان که پرندی دي او که زناور دي او که کانی دي او که بوټي دي په مقدس مکه چې څومره اشیاء دي هر چا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره مین او محبت کړي دي. نن چند خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره زناور سونه مین کړي دا محبت کړي دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلور اوخوي چې دا غینم عدبا جدعا قصوا والشهبا دا سلور اوخوي او دو اوخانو عسكر او سالم دا رسول الله مبارک دو اوخان مبارکانو او دغه شهبا اوخه پر رسول الله مبارک باندې دون مہینه وا چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا نه پردو فرمایلا دغه شهبا اوخي خوراک سکات پرې خودلو او دستورګو مبارکونه به اوخ کی رواني وي ان چې په هغه لوګو توندو کې دغه اوخه مبارک وفات شو. حضور علیہ السلام مبارک هغه جدائی برداشت نه کړی شو. رسول الله مبارک فرمایي چې د سرکش انسانانو نه او د سرکش جناتو نه بغیر په مقدس مکه چې سم دی ما ټول پیژنې چې زه د الله پیغمبر ما زه د الله رسول ما. حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کور تراله او محبوب علیه الصلاۃ والسلام بوتلو د تربیت او د پرورش لپاره نو چې کله حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها مبارکه او خمان تشریف فرما شو خاون مبارک مخ کې کېناستو نوخه نه پاسیدا حیران دي چې دا ولې دا اوخه نه پاسیدا خوخه تکړه اوخه دا حلیمه بیبی رضی الله تعالی عنها پیشوا ځکه چې پکور کې حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک هغه کمال قتل او د مخه هغه رڼاګانې وی کته نو هغه خپل خاوند ته فرمایل چې دا سکار وکړو چې دا ماشوم بلګ مخ کې کینو نو اله بداو خپاسي. حضرت حلیمه بیبی فرمایي چې ما رسول الله مبارک په غیګه کېو او زه مخ کې کېناستم بیا ما غو خوا په یو اشاره باندې پاسې د ودرېدا یعنی اوخم دغه زبان حال سره فرمایي چې د دنیا هغه کم صدر دی د دنیا چې کم هغه عظیم هستی دا رحمت للعالمین دی هغه تاسو شاته کې نو لید او په خپل مخ کې ناسي نا رحمت للعالمین په مخ کې نو وی الا بز پاسم هغه اوخي په وړکوال کې رسول الله مبارک گویا چې پیجندو چې دا د الله تعالی یو پیغمبر دی. دغه اوخي براتلی او رسول الله مبارک ته خپل شکایت مورولې اے دې زناورو تم پتاوه چې زمون شکایت زمون د پناه زمون ملجا
زموږ د فریاد اوریدونکو زه چې کوم دی هغه کم ځای دی دربار رسالت دی. دربار رسالت کې به زموږ فریاد اوریدل کیږي. حضرت عبد الله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د یو انصاری صحابي باغ ته موږ داخل شو. الته یو اوخ ولاړو او څنګه چې رسول الله مبارک باندې د اوخ نظر پریوتو د رسول الله مبارک په طرف را روان شو او بڑ بڑ کوي او د سترګو نه اوخ کی روان دي دغه اوخ. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په د خپل شفقت او د محبت اخکل لاس مبارک راخو. وی دا اوخ خاموش شو، چپ شو. رسول الله مبارک فرمایي چې د دې مالک څوک دی؟ دا د چا اوخ دی؟ یو شخص د انصارو نه حاضر شو چې قربان دا زما اوخ دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ته د دې بی زبان زناور په حق کې د الله تعالی نه یریږي نه؟ ته ماته شکایت کو ستا په حق کې چې دا مالک ما اوګه ساتي او کار را نه ډیر اخلي، کار را نه ډیر اخلي. هغه صحابي مبارک ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاکید فرمایلو چې نه دغه زناورو هم د خراسکات په مالک باندې حق ته څنګه چې کار دی اخلي داسې به پورا خراسکات هم ولا ورکوي. حضرت علی بن سیابه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په یو سفر کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره زوما او رسول الله مبارک وې داسې عظیم شانو چې مبارک ته د قضای حاجت ضرورت رالو. وې داسې ځای کې موږ روانو چې هلته سورې نو د پردې اهتمام نو، و یو بوټه لری دی خو او یو بل بوټه اخوا. وې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې کجور بوټو دوانو ته اشاره وکا. وې هغه بوټه د خپل ځای نه هم را روان شو، دا بل بوټه هم را روان شو. وې زمون د سترګو د وړاندې دا خبره او رسول الله مبارک باندې دغه دوانو بوټیو سورم کو او پردایم ورته جوړه کا. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک چې خپل قضای حاجت فرمایلو وای به ورته حکم وکړ دا بوټي په خپل په طرف باندې واپس روان شو. قانون ور سره مینا کړی دا، بوټوم ور سره مینا کړی دا. بیا فرمایي چې یو اوخ را روان شو او دا سرخ کته کړی دی او بڑ بڑ کوي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فریاد کوي. وای ما ته رسول الله مبارک فرمایل یا علا ته پویږي چې دا اوخ سوی؟ وای ما ته فرمایل قربان نه پویږم چې د تاسو ته سوی لګیا دی. وای راته فرمایل دې پدی یره کې دی چې مالک ما حلالای ما ذبح کوي. وای مالک ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سو کولګل چې غرالو. وای رسول الله مبارک وته فرمایل چې دا وخت ما تراکا په پیسو ما ترا عطا کا زبه درنا واخلم. وای هغه صحابي مبارک وته فرمایل قربان دغه اوخ ما ته ډیر زیات په خپل مال کې قریب دی، خوخ مې دی او په دمانه زما ټول د غټي وټي کار روان دی. وی رسول الله مبارک وته فرمایل خزه ټیک ده او زتانه د دې اوخ په معاملې کې د نیکی توقع ساتم او دبا د دې ډیر زیات خیال ساتي. او یا صحابي مبارک وته فرمایل قربان په خپل مال کې به ټولونه زیاده خیال دغه اوخ ساتما. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت علی بن سیابه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې مخکې په سفر روان شو و یو دو قبرونه مخې تراله. هغه غیبدان نبی، هغه عظیم نظر والا نبی ورته فرمایي اعلی تا ته پته شته په دې دوانو قبرونو باندې عذاب وریږي لګیا دی.
نن سبا خلق دی خبره غم وړو چې رسول الله مبارک ته د دیوال نه خو ښکارېدو که نه ښکارېدو. توبه توبه معاذ الله، د خپل وی انجام نه خبر او چې ما سره به وس کیږي. نو بیا دبا ګستاخه خلق شته هر ځای کې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دغه دواړه قبرونو ته عذاب په دوه وجو باندې ملاویږي. یو به د اودسماتی د تشو امتیازو د قطرونه حفاظت نه کولو، همداسې به پاسېدو. او بعض خلکو کې دا عادت وي تشو امتیازي کوم داسې را پاسي، دا خبره نه ده، دینه د قبر عذاب جوړیږي. او بعض خلکو کې یو بل عادت وي چغلي خورل، د یو نه اوري بل ته رسي، دا ول ډیر خون ور کوي د خلک جنگول، دا هم ډیر بد عمل له دینه هم عذاب د قبر جوړیږي. نو محبوب علیہ السلام فرمایل چې دای دوانو کې دغه ګناهونه موجودو چې یو د تشم امتیازو د قطرونه به حفاظت نکولو او بل به چغلیان ډېر خوړلې. او بیا د دوانو جهان سردار رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم یو شین بوټی راواغستلو د دوانو قبرونو باندې خخ کو او وی فرمایل چې سو پوری دغه لخت آشنا موجود وي نو په دای معنی با الله تعالی په عذاب کې کمی راولي. ځکه چې دا شین بوټی چې په کوم قبر باندې وي وای دا بوټي هم د الله تعالی حمد او ثنا ادا کوي. د دې بوټو حمد او ثنا سره وای د صاحب قبر ته الله تعالی په عذاب کې تخفیف راولي، رحمتونه پر راولي. تاسو خپل سوچ وکړئ چې د یو بوټي حمد او ثنا سره الله تعالی صاحب قبر ته په عذاب کې کمی راولي. او چې یو مسلمان خپل زوی قرآن خانه پرېږدي، یو مسلمان خپل شاګرد قرآن خانه پرېږدي، یو پیر سے خپل مریدان په وظایفو کې مصروف پرېږدي، نو د هغه پیر صاحب ته الله تعالی په قبر کې، هغه استاد ته په قبر کې، هغه والد صاحب ته په قبر کې څومره الله تعالی لوی درجه او خیر ورکوي. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ذات الرقاع کې، غزوه ذات الرقاع کې روان دي. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سره کوم او خو هغه ډیره زیاته کمزوري و، وې زه ټول نشاط را روانم. وې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما ته لګیسار شو، وې ما ورته فرمایي چې قربان زما دا او خډیر ستړ شوی دا مزل سم نشي کوله. وې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک زما دی او خطا شاته تشریف وروړو او دا اوخه لګوي رټله ورته فرمایي چې شابه تیز ازا ټول سورلیان در نمخ کې لاړې او ته شاته روانه او دعای ورته وکا. او یو روایت کې راځي چې خپل خپه مبارکه پکې خودله. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای زما د قسم د الله په ذات باندې وی چې زما د اوخه دون تیز شوا چې د ټول سورلونه د ټول قافلې بیا مخ کې روانه و. وای سمو د پسرانه رسول الله مبارک تاسو کو کیف ترى بعیرک، هغه اوخه دي څنګه ده؟ صحابه کرام خو د برکت او د تبرک قائل خلقو، نو ورته فرمایل قلت بخير قد اصابته برکتک، اے د الله رسول هغه ډیره زبردست د ډیره خدا ستاسو برکت ورته رسیدلې دي، ستاسو برکت ورته رسیدلې دي. نو رسول الله مبارک سره زناورم می نکړي دي. حضرت حماد بن سلمہ رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د بنو قیس یو بزرگ نه وورید چې زمونږه یو اوخه ډیره زیاته روانه و، چا به نشو قابو کوله. و یو ورځ رسول الله مبارک زمونږه زیت تشریف وروړ، وای دغه سرکش اوخه و ډیر زیات پچا به حمله کوله او چاله به ډغره ور کوله. وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم
چې دی اوخي ته تشریف وروړو وای دا اوخه ورته داسې پارام ودرېده ته به نه وې چې د هغه سرکشه اوخه ده وای د هغې پی چا نشو لشلی خو رسول الله مبارک سره داسې په ادب احترام سره ولاړه وه ګوره زناورم رسول الله مبارک پیژندلو زناورم د امام الانبیاء د خاتم النبیین شان پیژندلو او نن سبا داسې د دوه خپو زناور شته چې هغه وایي چې دا رسول الله مبارک زموږ په شان یو سړی و بس یو پیغام روړونکی سړی و بس پیغام یې روړو او بس لاړو دنیا نه هغه نبوت هغه رسالت هغه کمال هغه عظمت اوسم رسول الله مبارک سره دی او در ورځ د قیامت پورې به ورسره وي او پر ورځ د قیامت خو بیا الله تعالی نورم شان خلقو ته الله ښکاره کوي هغه یو شاعر په خپل شعر کې فرمایي کنه وای در ورځ د محشر د انعقاد دا صرف دې د پاره دی د ورځ د محشر د انعقاد چې صرف د حضور شان خلقو ته وخی بس چې ما د خپل محبوب ته څونه لوی شان ورکړی دی چې مسلمانانو ته امتیانو ته مخی یهودو ته مخی عیسایانو ته مخی ټول پیغمبرانو ته مخی جناتو ته مخی چې امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ته څونه عظیم شان ورکړی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه چیلې ساتلې نه چیلې او یو چیلې رسول الله مبارک ساتلو اوخ ساتل دا هم د حضور سنت دی او دغه شان چیلې کور کې ساتل دا هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام سنت دی عجوا سقیا زمزم برکا وارثا اطلال اقتراف قمرا غیفا دا نه چیلې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او یمن دا د چیلینو مو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نسل بڑاولو د پاره دا مبارک رسول الله مبارک دغه چیلې ساتلو نو چیلو هم رسول الله مبارک سره خپل مين او محبت کړي دي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي کې دې شیدغه حدیث مبارک تاسو ډیر کم علماء نو اوریدلې وي چې موږ د یو انصاری باغ ته داخل شو په دغه موقع باندې حضرت ابوبکر صدیق صاحب او حضرت عمر سے مبارک هم موجود دي چند انصار صحابه کرام هم موجود دي وای ګورو یو چیلې رااله او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته په سجده پریوتا وای سیدنا ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ اخو یو عاشق صحابي هغه مبارک خدا تمنا او ارزو چې ما نه سوک په عشق کې په محبت کې سوک مخکې لاړ نشي د څنګه حضور مبارک سره مینه حکم چې داسې مینه سره بل سوک نه کی نو کله چې د دې چیلې دغه عادت د سجدي ابوبکر صدیق سے وکتو رسول الله مبارک ته فرمای قربان زمون حق خو بیا ډیر جوړیږي د دې زناور نه چې تاسو ته سجده ولګو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ابوبکر یو انسان لا بل انسان ته سجده جایز نه ده زما په شریعت کې دا منع ده او کما چاته ویلې چې یو بنده ته سجده لګوي نو ما به خود ته حکم کړی وي چې خپل خاوندانو ته سجده لګوي او زما په شریعت کې د تعظیم هم سجده منع ده او د معبود سجده خو هغه حرام ده خو شرک دی وګوره سیدنا ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ دون د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او محبت کی تلو حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما والد محترم دا حضرت خباب سے بلور مبارکه فرمای چې زما والد محترم حضرت خباب سے رضی الله تعالی عنہ تلو jihad د پاره وای منکر یو چیلې و چې هغه اړو پای نه کول
وی رسول الله مبارک به د خیر تپوس له کله کله منکره راتلو. دا حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ فرمای دا لوري مبارک فرمای چې کله نه رسول الله مبارک منکر تشریف وروړو او منکر یو چیلې و دا غي تینو سره رسول الله مبارک د خپل کلی لاسونه مبارکان ولګول وای داسې دی چیلې پي کول چې زمون د کور ټول لوخي به ډک شول. بیا و چې کله زما والد محترم حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د جهاد نرالو وی فرمای چې دا چیلې خو ډیر زیات پي کوي دا څنګه چللې. وای موږ ورته فرمایل کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې تینو سره لاس لګولې دي د کې غیبی پي راضی را روان دي. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زلا وړو کې وما عمر می کمو او رسول الله مبارک د هجرت په سفر روانو. وای ما به هغه ټیم کې د عقبه بن ابي معيط چیلې سرولې. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے ور سره ده. وای ما ته رسول الله مبارک فرمایل چې اے الکا تمنګ ته پدې چیلو کې دی ګړو کې د دینه په سکول شي. وای ما ورته فرمایل چې زه خو د دې چیلو ګړو امین یم دا ما سره امانت ته عزت اصل د دې پي نشم در کوله. وای بیا رسول الله مبارک فرمایل چې دې کې داسې یو چیلې شته وړو کې بچي چې هغه بلار بشي ویني مال شي ویني وي چې لا وړوي. وای ما ورته فرمایل چې او جشته ده. وای ما ته فرمایل چې مال لګرا والا ویا چیلې وړه مې ورته راوسته. وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا هغه وړي چیلې په تینو باندې خپل خپل لاس مبارک راخو. وای زما د کتو دغه منظرو و چې دی وړي چیلې د خپل داسې کولو کې او دا تیونه او پر سید د پيونه وای پیل شل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او حیران مپدی باندې چې دی وړي چیلې کې دا پي د کم طرف نه رالو. وای رسول الله مبارک ته ما یو دا کانی جوړ شوی لوخ وروړو محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته مې کې وای هغه ډک شو. رسول الله مبارک ما ترا کچې والا عبد الله تم پيوس کا امام مسکل ابوبکر صدیق سے به مسکل. وای رسول الله مبارکم نوش کړو. وای رسول الله مبارک بیا د سره چکم دی پيول شل. وای ماته نورم را کړ په خپل مسکل ابوبکر صدیق سے به مسکل. وای چې کله او بیا رخصتې دو نو بیا په هغه تینو مبارک باندې لاس مبارک راخ کو او ماغه تینو واپس او ماغه شان واړو شو ته باندې چې د دې تینو نه چاپای لشلی دي. وای سیدنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما رسول الله مبارک ته عرض کو دا کم کلمات تاسو ولستل د دې پيول شلو سره دا کلمات لګ ماته مخایي چې زم بیا داسې کومه. وای رسول الله مبارک مسکې شو تبسم وکړو ځان ته جوخ کما وراته فرمایل چې تډیر عزت کون کې معشومه ته ډیر سي عزت کې. و بیا دا زما کمال چې پورا 70 سورتونه ډایرک ما د رسول الله مبارک نه عزت کړی دي. عبد الله ابن مسعود سے فرمای 70 سورتونه ډایرک زه د رسول الله مبارک شاګرد پکې پاتې شوی ما. د قران بهترین حافظ عبد الله ابن مسعود سے مبارک رضی الله تعالی عنہ او د قران ولستونو کې وای زما د مقابله بیا بل قارینو استاد امام الانبیاء نو دا خو بخامخه بیا دا دغری سوق نیوی. حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چې کله د هجرت په سفر تلو حضرت جیش بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرمای یو زیت دا سرالو چې التا یو زنانه ناستا وا د خیمه نه بهر غیبه د مسافرو خدمت کولو.
څوک به چې په لاره تله هغې باندې به خوراک کولو اسکات به پې کولو او هغې بوله خلکو بوله څه پیسې ورکړي د هغې په بدل کې د هغې نوم ام معبد او خپل نوم یې دی عاتکه بنت خالد خپل نوم یې دا دی د خزاعي قبیلې نه دې تعلق ساتلو د ام معبد خپلې خیمې سره تشریف فرماوه رسول الله مبارک ته نه تپوس وکړو چې تاسو سره د خوراک اسکات څه شته موږ په سفر کې یو وایي د ام معبد ورته وفرمایل چې نه جي موږ کره خو څه هم نشته ځکه وایي دغه زمانه د قحط وه خوراک اسکات کمې ډېر زیات و قلت و هر ځای کې وایي ناګهانه د رسول الله مبارک په یو کمزوري چیلۍ باندې نظر ولګېدو وایي ډېره زیاته کمزورې وه هډوکي راوتي وو وایي محبوب علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې دغه چیلۍ چې پی شته چې موږ لږ پی وڅکو وایي دا ام معبد بیبي چې وایي دا ورته مسکی شوه چې ځوانه رسول الله مبارک خو پېژندو نه چې ځوانه دا خو دونه کمزورې ده چې زما خاوند سهر چې کومې ګډې چیلۍ وباسلي دي سرولو دپاره هغې سره هم دا نه شوه تللی ورته ویې چې دې نه زه پی ولشم دا خو دونه کمزورې ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله ای ام معبد تی خو لږه راوله تی راوله هغه چیلۍ ام معبد ورته راوسته رسول الله مبارک پې د خپل ښکلی لاس مبارک راخ کو ام معبد فرمایي چې کله په تیونو باندې د دغه چیلۍ لاس مبارک راخ کو وایي د دې تیونه ټول د پیو نه ډک شول وایي ام معبد فرمایي چې ما ته رسول الله مبارک فرمایي چې کور کې د څومره لوښي دي ټول راوړه وایي ټول لوښي د کور د دغه کمزوري چیلۍ نه ډک شول د پیونه رسول الله مبارک هم پی نوش کړو وایي ابوبکر صدیق صاحب هم پی نوش کړو او سید ام معبد فرمایي چې ما هم پی نوش کړو زما یو زوی و هغه هم پی نوش کړو وایي چې موږ ټول پی نوش کړو وایي بیا رسول الله مبارک فرمایي چې دا لوښي بیا راکوي نو وایي بیا موږ ټول دا د کور لوښي ورته کېښودل او بیا دا هر څه د پیونه ډک شول وایي ام معبد د رسول الله مبارک نه ډېره زیاته متاثره شوه کله چې مازدیګر خاوند رالو ګډې چیلۍ بیزې اولش دغو کې وسرولې د کور کې د لوښو ته وکته چې د پیونه ټول ډک دي او کور کې داسې خوشبويي ده خوشحالي ده د ابو معبد ورته وایي چې ام معبد دا کور نن بدل دی دا پیو لوښي دا ټول دا لوښي د پیو نه ډک دي دا پی کوم ځای نه راوړه دا کوم ځای نه پی پیدا شول ام معبد ورته د حضور صفت کوي بیا چې داسې یو ښکلی ځوان راغلی و الله وله ډېر زیات حسن ورکړی و چې لرې نه دې ورته کته نو هم به ښکلی ښکارېدو خو چې ورته به جوخته شوي او جوخ نه به دې کتو مزه به نور هم سیوا شوه او ای خاونده چې کله خبرې کولې که نه نو دونه نرمې خبرې دونه ښکلې خبرې چې دا خبرو کې میټاس او خوږوالی دومره و چې تا به ویلې چې بس د ده خبرې دی اورمه ای خاونده چې کله به مسکی شو تبسم به وکړو نو د غاښونو مبارکو سره به یو پړکار شو او مبارک د سترګې مبارکې ډېرې ښکلې وي حسینې وي د سترګو باڼې داسې وو چې داسې راکونټې شوي وو د رسول الله مبارک د سترګو باڼه د روزي مبارکې داسې وي چې ښکلې وي او دواړه یو بل سره یو ځای شوي وي تندی مبارکې داسې وو چې ډېر وسیع و کشاده و اندامونه د لاس ډېر ښکلي و ډبل وو چې لاسونو ته به دې ورته کته نو لاسونه یې لا ښکلي وو د ام معبد پې د خپل ځان طرف نه مبارک نوم کېښودلو مبارک و ډېر مبارک و بس د دې کور کې دا بیا موضوع جوړه شوه کله به چې دا خاوند رالو دا ګډې چیلۍ د بیزو د سرولو نه پس نو د ابو معبد به خپلې بیبي ته وفرمایل
نن خو راته د مبارک بیا لګي خبرې شروع کا لګي خبرې راته بیا بس دای به روزانه میلاد کولو روزانه به د حضور صفت کولو روز شپې د حضور په صفت کې تیری کې لا مسلمانان شوي نه دي دا ابو معبد دا ام معبد فرمایي چې سودا د پاره جوخ یو کله وغه تلاړم هاغه سودا را تال تملون شو نو یو جوخ بل کله وغه تلاړم چې هغه ته مدینه منوره ویل کیږي وای مدینه منورې ته چې دا داخله شم وای بازار کې سودا اخلم وای دا زوی را سره هم تلې دی وای دی زوی دی لمن نه داسې راخ کم چې موري هغه مبارک سره چې کوم مرګره راغلی و هغه دی ولاړ دی ابو بکر صدیق سے بھی ورته یادولو ابو ام معبد ورته فرمایي چې خا کم دی و هغه دی جی ام معبد رضی الله تعالی عنها حضرت ابو بکر صدیق سے تا قریب شوا ورته فرمایي هغه مبارک کم یو دی حضرت ابو بکر صدیق سے مبارک لخاموش چې دا مبارک څوک یادای دی مبارک خو په خپل ځان طرف نه نوم کې خودلو چې مبارک نوم خدا رسول الله مبارک نو ورتلو نو ورته فرمایي چې مبارک څوک ویا غستا مرګره سو اتا سره چراغلو وای خا محمد رسول الله یادې وای او جی رسول الله مبارک یادوم وای خا وای هغه د مسجد نبوي کې تشریف فرما دي ام معبد رضی الله تعالی عنها سره د خپل بچی راضی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوي دعا ته اخلي خبره ور سره کوي د محبت واپس راضی خپل کور ته ابو معبد چرالو کور ته واپس د مازیګر وخت کې کور کې بیا د رسول الله مبارک خوشبوئی ده ابو معبد خپل بیبي ته فرمایي چې دا سلګي جوړه مبارک بیا زمون کور ته راغله اوسه وینا نن د مبارک ملاقات لمون ورغلی وای وای کوم ځای کې دی وای مدینه منوره کې دی دلته جوخته وای سبب مونږ ټول په شریک ورلزو ملاقات ور سره کو دا ام معبد او خاوند ابو معبد دا دوانه راضی سره د خپل بچی پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي مسلمانان کیږي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابیت درجه ورته الله تعالی ورکړي حضور مبارک صلی الله علیه وسلم داسې عظیم شانو چې هغه مبارک سره زناور مینې کړي دي ور سره د پرندو مینې کړي دي پرندو اوسۍ وسره مینه کړي ده اوسۍ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یو ځای ته داسې لاړم زنګلو وای ما ته आवाज کیږي یا رسول الله زما طرف ته راشه یا رسول الله زما طرف ته راشه رسول الله مبارک فرمایي چې زه خو دې خوا ګورم आवाज اورم خو څه په نظر ناراضي وای چې مې کته یو اوسۍ راته आवाजونه کوي وای زه ورته قریب شوم وای ما ورته فرمایل چې ولې سوې وای دی اوسۍ راته ویلې چې زما په دې مخامخ غر کې واړو بچی دي او ما لګ خلاصه کا زه د خپل بچو لګ پي ورکوم واپس پراشم بیا مې دلته وتړه وای ما ورته فرمای چې ته بداسي وکي وای دی اوسۍ راته ویلې چې قربان ستاسو حکم کې زنا فرمانی حکم نو الله تعالی دې ما په عذاب کې اخته کی زبستاسو حکم نه منم بیا به ناراضم داسې شرط کې دی وای دا اوسې په منډه منډلاړه غرتا او لګ وخت بعد چراله واپس ما وتړله وای ګورم په دغه دوران کې د دې یو باندچی صحابي مالکو اغرالو وای هغه صحابي مبارک ما ته فرمایي چې قربان سو حکم دې سو خدمت حکم ستاسو وای ما ورته فرمایي چې دا اوسې آزاد کا دا اوسې آزاد کا پرې د چې بچو لاړ شي وای هغه صحابي مبارک ما هغه وخت د اوسې پلوکا او روانه شو
حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې دی اوسي اوازونه کول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او په منډه روانه وا بغیر دغه طرف ته روانه وا نو دغه شان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وسرا اسنو هم من کړه دا محبت کړه اس او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم تقریبا اته حسنو یو روایت کې راځي چې او یا شپغو سکب د یو اس مبارک نومو د رسول الله مبارک د یو اس نومو لزاز د یو اس نومو زورب دبل لحیف د یو پکې ورد او دا یو مرتوج او دا یو السبحه او دا یو پکې المرتاج دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسونو مبارکانو نمونه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت جعیل اشجعی رحمت الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زیو په غزوه کې رسول الله مبارک سره ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وای ما طرف ته رالو وای ما ته فرمایل چې اے ګور سوارا په خپل اسمان د تیز مزلو کا وای ما ورته فرمایل اے د الله رسول زما د اس خډیر زیات کمزور دی د تیز منډه نشي وهله وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چابک راواغستلو او د اسی لګ اوهلو او دعای ورته وکا حضرت جعیل اشجعی رحمت الله تعالی علیہ فرمای زما د اس کې الله تعالی داسې طاقت او برکت راوستو چې دغه اس ته مقابله به بیا پټول عربستان کې بل اسنو داسې الله تعالی په طاقت راوستو او دغه اسنا الله تعالی ماته بچی را عطا کو چې په 12000 درهم به بیا خرڅ کړو وې دونه طاقت پکې الله تعالی راوستو دغه شان چې موږ ته عام زبان کې خر وایو خر هم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره مینا کړی دا حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دوه خچرو باندې سورلی کړی دا د یو دلدل نمو او د یو فدوان نمو او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دوه خرونو باندې هم سورلی فرمایلی دا د یو عفیر نمو د یو یعفور نمو دا یعفور د دې یعفور واقعیا کې د شتا سو بارها د علماو اوریدلم وی چې حضرت ابو منظور صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله خیبر فتح شو د خیبر د فتح نه بعد په مال غنیمت کې یو تور باخن خرالو مال غنیمت کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه خر مبارک سره کلام شروع کو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا سنم دی و زما یزید بن شهاب نوم دی رسول الله مبارک ورته فرمایي نه ستا بنن نفس یعفور نومي دا خړ بخنو ځکه په رسول الله مبارک یعفون نوم کې خو دا خر رسول الله مبارک ته فرمایي چې زما په مشرانو کې په نسل کې په مشرانو کې شپېته مشران داسیو چې پاغي باندې د وخت نبیانو سورلی کړي دا او زه د هغه په نسل کې اخیره پاتې شوی یم زمانه مخ کې ستاسو نه مخ کې زما یو مالک وغه چې هغه يهوديو هغه به چې کله په ما باندې کېناستو نو ما بل لړ کو د ځان نه ما د خپل شاه تاسو د پاره پر خو دی و چې پدې ملا به صرف اور صرف سورلی کوي هغه به خاتم النبیین کوي اے د الله رسول تاسو هم د الله اخیره پیغمبر یې ګوره د اخر د رسول الله مبارک د ختم نبوت اعلان کوي لګیا دی تاسو خپل سوچو کوي چې دا بعضی ناپوها بدبخت قادیانیان چې
چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د شان منکر دي د دې خرونو نم بدتر دي. ګوره خرونو نم بدتر دي. دې فرمای رسول الله مبارک ته چې زه هم په خپل نسل کې اخیری یم او تاسو هم په ټولو نبیانو کې اخیری پیغمبر یې. نو زه غواړم چې تاسو ما ځان سره کوي او په ما سورلی کوي. رسول الله مبارک وته فرمایل ډیره ښه ده. وای دی به مسجد نبوي سره بهر هر وخت ناس. رسول الله مبارک به چاته تشریف وړو مبارک به سورلی به پیوکا بیا به چې واپس رالو وسورلی به پیوکا بیا به دی بهر ناس. او رسول الله مبارک به چې یو صحابي مبارک سره سکار پیښ شو نو دی یعفور خر مبارک ته به आवाज وک مبارک وسره زه کوم چې د رسول الله مبارک سره نسبت ته. وې دی یعفور ته به आवाज وک چې یعفور حضرت بلال سے आवाज کله. وې دا یعفور به په منډه منډه روان شو مدینه منوره کې به د حضرت بلال حبشي سے مبارک د کور ور به په خپل باندې وهلو. حضرت بلال سے بچ بهر وروتو پی بشو چې رسول الله مبارک غوسته یما. تاسي عمر سے تلګ आवाज کا تاسي بل صحابي ته आवाज کا پر ټول صحابه کرام پیښو یو چې دغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا یعفور خر مبارک چې کلم زمون دروازې لراشي نو موږ رسول الله مبارک غوستو ځکه دی راز. حضرت ابو منظور سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کله چې رسول الله مبارک ظاهری پردو فرمایلا مدینه منوره کې د جدائی خفغانو په هر چا باندې وای دغه یعفور خر چې صحابه کرام ورته خوراک کې خودلو د بته مخ واړولو او به ورته کې خودلې مخ به ته واړولو او کوم ځای کې بچ رسول الله مبارک تشریف فرماو هغه ځای ته برالو او به کته التب رسول الله مبارک نو واپس پرالو کې بناسو یا بس وخت بدر او چت شو رابلو بیا به هغه ځای ته کته التب رسول الله مبارک نو. تاسو خپل سوچو کوي چې سونه مینا د زناور رسول الله مبارک سره کړی نن سبا تاو ما یو میلاد ته خلق نه پریدي لګیا دي هغه مبارک سره دون محبت ته خلق موتا نه پریدي. صحابه کرام فرمایي چې دغه خر ته مونږ او کته زمو خفغان به نورم زیات شو. و اخر دغه خر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جدائی برداشت نه کړی شو او د ابو هیثم بن تهان یو کوه وغه تیزان لړکو هغه تیزان لړکو. نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو عظیم معجزه وا دغه مبارک یو عظیم کمالو چې زناور ور سره مینه کړی دا زناور به خاطر کولو. حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زه په یو مکمل ځنګل کې گیر شوم وای ما ته ازمره مخ ترالو وای قریب او چې دی ازمری په ما باندې حمله کړې وې وای ما ورته زور ویل چې انا مولا رسول الله زه د رسول الله مبارک غلام ما پام کوه چې په ما شرط حملهونه کې وای هاغه ازمره ما ته داسي سر ټټه شو خاموش شو او ما ته په خپل لاس باندې اشاره وکا چې ما پس راځه وای ټول ځنګل کې د مخ کې وزور پسې وای چې د ټولو د خطراتو زینې زوبا سلام وای ما ته بیا اشاره وکا چې ځه او د وګورید وای گویا چې ما ته سلام وکوي گویا چې ما ته سلام وکو. دا دغه سفینه رضی الله تعالی عنہ صحابی رسول له د کرامت ده او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معجزه وا. حضرت بشر حفی رحمت الله علیه تاسو باورې دی وی چې د په بغداد شریف کې خپل خپې ګرځیدو خپل به پیزار نو پکم لارو کوسوبه چې د تیریدو التب ګډو چیلو پچ نه کولې زناورو به سټی نه کولې د الله د نیکانو پاکانو د اولیاء قدر عزت هم زناور کوي
یو شخص فرمایي چې زه بغداد نه بهر چرته په سفر تللی وم وای چې رالم نو چې په کوم لارو کې بشر حافي رحمت الله تعالی علیه به تېرېدو هلته ګډې چیلو پچې شروع کړې وې وای ما ویلې ځان سره چې یا خو بشر حافي چرته په سفر تللی دی او یا دنیا نه پرده شوی دی وای چې تپوس مو کو حضرت بشر حافي رحمت الله تعالی علیه دنیا نه پرده فرمایلی وه د صحابه او د اولیاء داسې عظیم شان حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په یو لار باندې روان وم هلته یو زمری لار کې ناست دی او ټوله لار خلکو ته بنده کړې ده حضرت عبد الله ابن عمر سے مبارک فرمایي تفسیر کبیر کې امام رازی سے لیکلي دي چې زه دې ازمری ته قریب شم وای ما ورته ویل چې زه دلته نه روان شه ټول لار د خلکو ته بند کړی ده وای دغه ازمری زما په گفتار باندې روان شو لار پرې خودله او خلکو ته لاره کولو شوه نو د نیکانو پاکانو هم دغه کمال له الله تعالی ورته کمال ورکړی دی دا د هغې کرامت ته او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا معجزه وه او رسول الله مبارک د زناورو په خبرو بم پوهېدو بعضې خلک داسې په تاریخ کې تیر شوي دي چې هغوی د رسول الله مبارک په حق کې ویلي دي چې رسول الله مبارک ته بله ژبه نه ورتله بس صرف یو عربي ورته ورتله نه رسول الله مبارک ته الله دا یو عظیم شان ورکړی چې هغه رحمت للعالمین هغه معلم راغلی نو هغه ته د دنیا هر ژبه ورتله اوس هم دا کمال دی چې خوب کې پښتنو لراشي نو پښتنو سره په خوب کې پښتو وایي رسول الله مبارک که دغه پنجاب ته لاړ شي چاله نیکانو پاکانو چلته پنجابیانو له لاړ شي خوب کې نو پنجابیانو سره پنجابي زبان کې خبرې کوي دغه شان که د انډونیشیا خلک به واخلو که د انډونیشیا کې یو داسې پاک سړي سره رسول الله مبارک ملاقات کوي په خوب کې نو هغې سره د انډونیشیا په زبان کې خبرې کوي دا د رسول الله مبارک امتیازي شان دی دا د مبارک عظیم شان دی الله تعالی دې دغه مبارک په خاطر او په توسل زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او دغه مبارک شفاعت دی الله تعالی زموږ د ټولو نصیب کړي ټولې ورځې شپې دي بختورې ورځې شپې دي حضرت شیخ عبدالحق سے مبارک به فرمایلو چې لیلة القدر دا یو عظیم شپه ده هیڅ شک او شبهه پکې نشته تنزل الملائکة والروح دې کې ملائک راځي ارواح پکې راځي ځکه عظیم شپه ده خو وای چې په کوم شپه کې په کوم سحر باندې چې امام الانبیاء راغلی دی وای هغه شپه د لیلة القدر نه هم افضل او اعلی او بالا ده وای اعلی او بالا ده شیخ عبدالحق صاحب ګوره معمولی سړی نه دی دا داسې عظیم هستی ده چې د به په مدینه منوره کې درس حدیث کولو او د به چې قال رسول الله ویل رسول الله مبارک ورته مخامخ ولاړو رسول الله مبارک وته فرمایل اے عبدالحق تلاړ شاه هندوستان کې زما د احادیثو خدمت شروع کا رسول الله مبارک ته فرمایل قربان ستاسو دیدار نه به محروم شم دلته خو چې قال رسول الله ویم تاسو راته مخامخ ولاړی مبارک وته فرمایل اے عبدالحق چې الته په هندوستان کې قال رسول الله وینو زبردست مخامخ ولاړی ما دا مبارک هندوستان ته چې راغلی دی دا د رسول الله مبارک په حکم سره راغلی دی هغه هستی شیخ عبدالحق محدثی دهلوی رحمت الله علیه فرمایي چې کوم ځای کې د میلاد شریف محفل شي هغه ځای کې را روانه کاله پورې امن او امني او دی خلکو ته ډیر زر خوش خبریان ملاویږي او حضرت امام جلال الدین سیوطی سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل
چې د مسلمانانو د پاره دا یو مستحبه طریقه ده چې د ربیع الاول شریف کې د اجتماعات کوي، د دعوتونه کوي، د حضور صفاتونه کوي او خلق را بلی، و دا یو مستحب عمل دی. حضرت شاه ولی الله سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل زما والد محترم به وي هر کال میلاد شریف کولو او په یو موقع باندې داسې ورځ رااله چې مبارک سره وسایل نو د میلاد شریف وي تورې چڼې روړې او په هغې باندې دعا وکړه. و شاه عبدالرحیم صاحب زما والد محترم و ډېر خفه ود شو چې دا زلمی میلاد شریف سمو نه کړی شو، خو چې کله ویوده شو نو بخت بیدار شو، وی ګوري رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره تشریف فرما دی او ښکلي ښکلي نعمتونه ورته پراته دي. وی زما والد محترم حضرت شاه عبدالرحیم صاحب سوچ کوي چې زما هغه تورې چڼې به چېرته پرتې وي. وی ناګهانه رسول الله مبارک خپل غیږې طرف ته لاس کو او وی فرمایل چې نن مالا خپل نسی شاه عبدالرحیم صاحب رحمت الله علیه په تحفه کې چڼې را لیږلي دي. وی دا خوب چې مې وکتو وی زه پوه شوم چې زما دغه میلاد شریف هم رسول الله مبارک قبول کړی دی. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زه په مکه معظمه کې وم او ناګهانه د رسول الله مبارک چې کوم کور مبارک دی الله دې موږ ټولو ته بیا بیا وښیي. وی د هغې غیر چاپېره خلک ودرېدو، درود او سلام یې شروع کو، نعتخواني شروع شوه. وی زه هم ولاړم دې مجلس کې شامل شوم. شاه ولی الله صاحب خو صاحب نظر و، صاحب بصیرت و، الله ورته ډېر عظیم شان ورکړی. وی چې مراقبه شوم تعامل مې وکړو وی په دغه محفل باندې د الله د جانبه انوارات راورېدل. وی چې نور اور فکر مې وکړو نو دې ته دې مجلس ته فرشتې هم راغلې وي. داسې مجالسو کې خیر او خیر دی. ګوره دې مجلس کې څه کېږي؟ تلاوت د کلام پاک. تلاوت د کلام پاک روا دی که ناروا دی؟ روا دی، جایز دی، ثواب دی. پکې بیا پکې نعتخواني وشي، د حضور علیه الصلاۃ والسلام صفت خانی پکې وشي. د حضور صفت ثواب دی که ګناه ده؟ ثواب دی. ټول قرآن د حضور د صفاتو نه ډک دی. انکار ته کې د انسان د اسلام د دایرې نه خارج کی. بیا ورپسې یو عالم دین راغلی وي قال الله قال الرسول بیان شي. بیان کول قرآن او حدیث خلکو ته بیانول دا ثواب دی که ګناه ده؟ ثواب دی. دغه شان بیا دعا وشي د الله نه غوښتنه کول دا ثواب دی که ګناه ده؟ بیا ورپسې دعای خیر وشي، څه خیرات صدقه تیاره شي هغه تقسیم شي. نو د داسې محافلو که ډانچه وګورو مونږه دا ټوله د شریعت مطابق ته. الله تعالی دې دغه محافل د خپل رضا دپاره مونږ ټولو نه قبول او مقبول وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله.